داود کړمبه حدیث ته چې کان اذا اراد البراز ابعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې 14 ماته لري بتلو لري چې چا به ونه لیدو کای لا یراو احد. یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په امتیاز کول باندې چا لیدل نه دی چې بول کې نبی علیہ السلام لري بتلو حتی چې چا بنه لیدو. دومره احتیاط نبی علیہ السلام کړی دی کنه چې حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکله 10 ماته دیوال ته بکې ناستو که دیوال بنو نو بیا ونه ته کې ناستو کوونه بنو بیا به یو ډېر کې ته بکې ناستو کاوار میدان بو ویل شګه به راټول کړه واغې ته بکې ناستو. دومره احتیاط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی. موږ سو یو بکواسیات هم شروع کړی دي او بیا خلک داغه د لپاره تاییدات جوړي د الله رسول مقام پیژندل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر عمر په یو بالټي کې غسل کړی دی یو بالټي نه. والله په خدای مې د قسم چې د رسول الله عورت مې نه دی لیدلی چېرته ښځه ده ښځه نه ستر شته نشته دی. او بیا د عایشې په شانې بیبي او ما د اوسه پورې چېرته نبي علیه صلات وسلام داسې نه دی لیدلی چې نبي علیه صلات وسلام ما دغه عورت لیدلی او پیر صاحب یې او بل مولي صاحب یې که هر قسم مستند عالم دی دا خبرې غلطه ده. یو خو داسې خوب بیانول نه دي پکار او بیا په داسې مجلسونو کې خوب سړی د چا نه تعبیر هم اوري نو عوامو ته بیانې یا بیا عامو ملیانو ته بیانې دا به چا ته ووایي. او بله خبر ابن سیرین خدا وایي چې څوک پیغمبر په کوم حالت کې ویني دقه د در دین مقصد دی. که پیغمبر په ښکلي شکل کې ولیدو نو دا دینداره دی او که په داسې خطرناک شکل کې ولیدو دا سړی بېدینه دی. بیا د خدا مطلب دی زمونږ د خوب پیغمبر ته کوم یا نقصان رسیږي یا پیغمبر ته څه فایده رسیږي دا خو ما ته دی رسیږي. په دې بنیاد دا خبره کومه چې ګورې موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله. د دې مفتي صاحب باره کې ما چې ګورې یو خو د ځان نه خوبونه مه جوړوئ. ډېر خلک دي د هغوی دا کیسې په خوبونو باندې پلاني بزرګ خوب ولیدو پلاني ولیدو هلکه بل څه کار دی شته په خوبونه به یې نه ته. خو دویم نمبر خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تحلم بحلم کلف یوم القیامة ان یعقد بین شعیرتین چې چا د ځان نه خوب بیان کو د قیامت په ورځ به الله تعالی وربشې ورکړي دی نه پړی ورغړی د وربشو نه پړی رغړل کېږي وربشو نه څنګه پړی رغړی د دانو نه څنګه پړی رغړی مطلب دا چې دومره غټه ګناه ده. نو لہذا ځان نه خوب بیانول نه دي پکار او بیا خاص کر چې خوب کله وویني نو هغه چا ته بیان که پټ راشه او هغه ته ووایه زما د خوب څه مقصد دی. عالم ته بیان که عالم ته په میډیا باندې مه وایه په فیسبوک باندې مه وایه او د هغې دپاره خپل مقاصد مه حاصلوه. او بل دا چې خوب کله بیان خوب دی ولیدو حدیث کې راځي که ښکلی خوب دی خو ټیک دا بشرا دی مبشرات دي او که بیکاره خوب دی نو څه وکړه. نبی علیہ السلام تعلیمات نشته سو نبی علیہ السلام فرمایي 3 ځله لاړ تو که کس طرف تعوذ بالله ووایه بس خبره ختمه شوله. على رجل طائر د مرغۍ په خپه پسې نښتی دی د مرغۍ په خپه پسې چې تار ونښلي زر ترې ختمېږي مطلب ختم به شي ستا. لہذا خوبونه د ځان نه مه جوړوئ او که چېرته خوب ووینئ نو د هغې په باره کې تعلیمات دا چې صحیح عالم ته بیانوئ او بیا چې کله بیان شو نو پټه یې وساته بس دا ستا دپاره بشرا او زیری دی. الله رب العالمین موږ په صحیح دین باندې پوه کړي چې صحیح دین څه ته وایي او بیا دې په دې دین باندې موږ د عمل کول توفیق